یوه قصه به درته وکړم. په یو ځنګل کې باران شوی و، اوبه راوتې وې د زمرو په بچو باندې. نو هغه د زمري بچي چې کوم و هغه په دې اوبو کې ګرځېدل او دا سارانۍ کیلۍ پرې راغلې وه. نو کیلۍ چې پرې راغلې وه هغه یو بچی به یې د دې اوبو نه دې وچې ته راایستلو لکه برابرولو بیا که نه. نو هغه ټول بچي چې راویستله نو په بوټي کې یو کارغه ناستې و. کارغه دا واقع چې کومه ده ټوله ولیدله که نه. نو کیلۍ خو لاړه د هغه ځای نه، خو چې کله زمرۍ راغلې نو د دې بچو نه یې تپوس وکړو چې دا څه حساب کتاب دی چې د اوبه راغلي وي او دا نیکي سته چا وکړله. هغه ورته ویل چې دا خو داسې شی وشولو چې یو کیلۍ راغله او دلته یې اوبه څکلې او زموږ د حالات یې چې ولیدو نو هغې موږ د دې اوبو نه ویستلو او دې وچې ته یې کړلو که نه. نو هغه زمري هغه کیلۍ راوغوښتله او هغې له دا اجازت ورکړو چې ته په دې ټول ځنګل کې ګرځه، تا ته به څوک څه نه وایي، غږ به هم درته نه کوي او ته د دې ځنګل باچا شولې او ته ازاده ګرځه. کارغه دا واقع لیدلې وه. په بله ورځ باندې بیا باران شوی و او د مږې په سوړه باندې اوبه دغه شوې وې ده راوتې وې. هغه د مږې بچي وو وروره په دې اوبو کې ګرځېدله. کارغه خو دا واقع لیدلې وه چې کیلۍ داسې دغه ایمانداري وکړله او عهده ورته میلاو شوه په ټول ځنګل کې دغه شوله ده ازاده شوله. نو د هغه مږې یو بچی به یې رایستو او دې وچې ته به یې دغه کولو کې خوستلو بیا نو چې ټول بچي د هغه اوبو نه راویستل نو بیا یې داسې کار وکړو چې د کارغه پې وزرې خورې کړلې. چې وزرې یې پې خورې کړلې نو چې دا بچي لږ راګرم شو دغه نه یې وزرې ووالې ده کارغه نه. کارغه چې پاڅېدو ټوپونه یې وال وزرې پورې نه وي که نه. نو بس په ټوپونو باندې لاړه. هغه کیلۍ خواله کیلۍ ته یې ویلې چې یا کیلۍ تا خو یو نیکي کړې وه او تا ته پکې دونه پیاده میلاو شوه چې د ځنګل باچایي درته میلاو شو ازاده ګرځي او ما نیکي وکړله او وزر یې رانه ووالي. نو هغه کیلۍ ورته ویل چې کارغه نیکي کوه خو سړی او نه سړی پکې ګوره خیال دې دی که نه. نو زه تاسو ته عزیزانو دا یوه خبره کوم چې ووټ ورکوئ موږ له مه راکوئ خو سړی او نه سړی پکې ګورئ چې دا سړی دی د ووټ قابل دی او دا نه سړی دی. ټیک شوله.